دي دا موږ باندې د گورنر راج یا د مارشل لا شکل ټیپ حکومت نه اختیاري او جمهوریت حکومت ځان ته وایي نو دی عوامو له ریلیف ورکړي دي د عوامو په دغه کې مشکلاتو کې کمی راولي. اجلاس کې فیصله کړې ده چې کم نان کسټم پیډ ګاډي چې دي هغه به ضبط کیږي. دی خود نگران سیټ اپ ته دی خود د فیر الیکشن لپاره کم دغه چې روان دي هغه سټاف دغه مانیټرینګ کول دا ردی کار دی. بیا موږ هر فیصلې ته هر ټیک ته تیار یو چې حکومت سوی هغه به بیا کیږي. بیا بار حکومتونه راغلي هغه خپل حد کنډي استعمال کړي دي او زور ازمیلي دي او وخت په وخت دا دغه کړي دي خو د سواد د غیرتی قوم نه دغه نان کسټم پیډ ګاډو خلاف کاروي نه کوي نو هغه خلاف په هم کاروي کیږي چونکه ملکن ډیویژن په خصوصي توګه باندې د نان کسټم پیډ ګاډیو یو حب دی او دلته ویل کیږي چې 4 لاکونه سیوا ګاډي دلته ګرځي خلک به روزګار کوي. دا خلک به مجبور کوي دا خلک په سړکونو راوځي او دا خلک په احتجاجونه کوي دا خلک پر دې خبرې خلاف کوي. السلام علیکم ګران کتونکو عبد الله شیرین یو پر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. امید دربه ساتم چې تاسو ټول به په خیر سره الله پاک نه دغه ارزو تمنا را کم مشکلات کم ستونزې چې تر مخ دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. پسواد کرن افیرز پروګرام کې به پر بیا د گاډو خلاف چې کم کاروایی کیږي کم نان کسټم پیډ ګاډي چې هغه به ضبط کیږي. څنګه چې تاسو ته معلومه چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ صاحب دغه اجلاس راغوښتلی په دغه اجلاس کې فیصله کړې ده چې کم نان کسټم پیډ ګاډي چې دي هغه به ضبط کیږي د هغې خلاف اکشن اخیستی کیږي. دغې حوالې سره هغوی دغه حکمنامه هم جاره کړې ده چې کم اکسایز عمله چې دا هغه به دغې نان کسټم پیډ ګاډو خلاف کاروي نه کوي نو هغو خلاف به هم کاروي کیږي چونکې ملکن ډیویژن په خصوصي توګه باندې د نان کسټم پیډ ګاډیو یو حب دی او دلته ویل کیږي چې 4 لاکونه سیوا ګاډي دلته ګرځي خلک به روزګار کوي. خلکو دغه مختلف جګونو کې د گاډو د برګینونه دي هغه دغه روزګار باندې ځان مطلوبه کړی دی. اوس د بدې پیښې دغه اعلان شوی دی او دغه خلاف خلک هم راوتي دي احتجاجي مظاهرو دمکیانې هم کوي مزاحمت هم کوي مذمت هم کوي. په دې حوالې سره زموږ سره نن په سټوډیو کې په لایو کال باندې موجود دی د سوات تحصیل کبل چیرمن سید خان. د هغه نه اورو چې هغه په دې حوالې سره څه نظر لري او د حکومت نه څه مطالبه کوي. جی سید خان څه ول غواړئ چونکې تاسو ته معلومه چې دغه اکشن به اخیستی کېږي تاسو دې ته په څه نظر ګورئ او آیا دا ټیکس به وصولیږي نه وصولیږي تاسو څه پیغام لرئ؟ رور مې د نان کسټم پیډ ګاډو په حواله باندې چې کوم نگران وزیر اعظم صاحب د ملکن ډیویژن دپاره کوم اعلان کړی دی چې نان کسټم پیډ ګاډي غیر قانوني دي او د دې پکړ دکړ اجازت یې ورکړی دی. نو زه دا خبره کول غواړم چې سواد زمونږ یو سټیټ تیر شوی دی او داسې سټیټ تیر شوی دی چې دا د ترقۍ د خوشحالۍ په یو لوی دغه باندې خلکو قرباني ورکړي دي او زمونږ ریاست سواد په وخت کې سواد ډیر مخ په وړاندې باندې روانو او د هغې نه وروسته دا رضاکارانه طور سټیټ خپل ځان حواله کړی دی وفاق ته. به هر حال د هغه وخت نه دا معاهده شوې وه چې سواد ملکن ډیویژن کې به کسټم نفاذ نه وي. د هغه په هغې کې دا نه ده شوې چې دا به 10 کاله یا به 20 کاله او دا د سواد دپاره یو اعزازي کارنامه وه د سټیټ د دور. بیا بار حکومتونه راغلي هغو خپل حد کنډي استعمال کړي دي او زور ازمیلي دي او وخت په وخت دا دغه کړي دي خو د سواد داسې غیرتي قوم دی داسې غیرتي عوام دی چې هغه هېڅکله داسې فیصلې هغو نه دي منلي او د هغو سره یې ټکراو کړی دی. نو زه دا خبره کول غواړم د موجوده حکومت ته او د موجوده وزیر اعظم ته چې ته خو نگران وزیر اعظم او دا نگران سیټ اپ دی دا د داسې قسمه فیصلې دې له نه دي پکار چې د هغې نه د عوامو د قوم دلازاري وشي او د سواد خلک د ډیر سختو نه د ډیرو مشکلاتو نه د ډیرو د زلزلو نه د سیلابونو نه د دهشتګردۍ نه د دې شکار شوي خلک ته ځپلی شوي خلک ته او څه لږ ډېر توان پکې دی چې هغه ته اوس د وابډا په شکل کې ځي دغه هم د خلکو نه ختمیږي. نو موږ سره خو دغه یو په ملکن ډیویژن کې دغه یو د نان کسټم پیډ ګاډو یو مراعاتو د هغې سټیټ د ورځو
او یقینا چې دې نه فایدې ډېرې دي ځکه چې نن سبا ډېره اساني راغلې ده. او نگران وزیر اعظم چې کوم اعلان کوي نه دا عدل نه ده پکار. دی خود نگران سیټ اپ ته دی خود فیر الیکشن لپاره کم دغه چې روان دی هغه سټاف دغه مانیټرینګ کول دا ردی کار دی او د دې کار قانون سازی نه ده. قانون سازی به هغه ګورنمنت کې چې څوک په جمهوریت انداز باندې راشي او د جمهوریت په انداز باندې کم ګورنمنت راغی نه هغه د فیصلې خاوني او هغه بیا په میجارټي سره په د اسمبلی په فلور باندې هغه په کې ترمیم کیږي دا کیږي. موږ دا نو وایو د دې دا موږ باندې د گورنر جنرال یا د مارشل لا شکل ټیپ حکومت نه اختیاري او جمهوریت حکومت ځان ته وایي نو دی عوامو له ریلیف ورکي د دې د عوامو په دغه کې مشکلاتو کې کمیره ولي او هغه ته د نور دسې دغه اوخی چې مخکې حکومتونه په دې وجه ختم شو چې عوام ته ریلیف نو پکار دا چې دی عوام ته ریلیف ملاو کی دی خو هغه کټن فیصلې په خپل دور کې شروع کړې دي کاغه د بجلی په مد کې دي کاغه د نان کسٹم پیډ گاډو په مد کې د کسٹم په دغه دي یا نورې مسلې دي. نو د نگران حکومت نه عوامو څه فایده حاصله نه کړه او الټا د نقصان نه او الټا د مشکلاتو نه. نو موږ دا خبره کوو چې زمونږ خلک د ملکنډ ډیویژن خلک ډیر ځپلی شوی دی دا نور توان نه لري په دې باندې نور بوج مو وراړوئ او دا بوج چې په سړي باندې ډکې نه بیا د هغې انجام بل شانتي دا خلک به مجبوره کوي دا خلک په سړکونو راوځي او دا خلک په احتجاجونه کوي دا خلک په دې خبرې خلاف کوي. نو چې تاسو خپله فیصله بیا واپس وروسته اخلئ د هغې نه ښه خبره دا ده چې د عوامو په منځ کې او ستاسو په فاصله رانه شي ټکراو رانه شي تاسو خپل پیر الیکشن وکئ دغه ستاسو حق دی او د هغې نه وروسته د جمهوري حکومت حق دی چې هغه څه فیصلې کوي اسمبلی په فلور کې د آیین په شکل کې کوي. خو د سوات خلک هېڅ قسمه ټیکس نه ډډه کوي او دا خبره بالکل قطعي زموږ د سوات خلکو عوامو ته منظور نه ده. وزیر اعظم دې په دې خپله خبره باندې غور وکړي او دا کومه خبره چې د کسټم په هکله د ملکنډ ډیویژن د عوامو لپاره د مشکلاتو د سختۍ لپاره کړې ده دا فیصله دې خپله واپس واخلي. جی بالکل ګران کتونکو د هغو خبرې تاسو واورېدې او دغه شانتې د هر سیاسي ګوند مشر لګیا دی او د خپل سوشل میډیا مختلف پلیټ فارم نه هغه دغه اواز دی چې موږ د ټیکس ته نه یو جوړ اچونکي تاسو ته معلومه چې موږ دا علاقه د ملکنډ ډیویژن د آفت زده دی مختلف وختونو کې دهشتګردي واقعات او بیا زلزلې سیلابونو ښکار شوی دی نو پکار ده چې دې علاقې لا وده ورکړی شي او ترقي دې ولا ورکړی شي نو بیا موږ هر فیصلې ته هر ټیکس ته تیار یو چې حکومت څه وایي هغه به بیا کېږي. خو په حال که دلته موږ وګورو هر ځای ستونزه د هر ځای مشکلات دي او د هغې حل کېدو لپاره ټوس ګامونه نه پورته کېږي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم تاسو نه اجازت غواړم. لوی الله په امان.